او کشرانو ټولو ته په جمع سره په خیرالي وایم دا نن چې کومه غونډه ده راغونډ شوي یو دا د یو کس مسله نه ده د یو پارټۍ مسله نه ده د سیاست نه بالاتر دا د انسانیت مسله ده دا په کومه مسله چې ما ورته راغونډ شوي یو دا د بجلۍ او د مهنګایۍ مسله ده تاسو کو په دې کې سوچ کړي یو 3 ډرامې چې کوم دی په دې بیل کې دي مونږ او تاسو سره کوي یو خدا ده چې په پیډر کوټ کې مونږ او تاسو باندې چې کوم دی 12 غنټې لوډ شیډینګ راواچو دا انتهایی ناروا دي مونږ د نن یو سلور هفته مخکې د ای سی سره یا سره د جنریټر خواله راشه بجلی تو والا د سلور هفته مخکې مونږ د دې علاقې نه یو وفد تللی مونږ سره د دې کټکټ د ناظمان صاحبانو مو زمونږ نائب ناظم مو مونږ چې ای سی سره کېناستو مونږ خپل مسله وړاندې کړه ته په الله یقین کې په خدای قسم چې هغې داسې خبرې کولې لکه چې هغه سړی په انسان پورې خندا کوي داسې خبرې مونږ سره کولې یو قسمه خندا یې په دې خلکو پورې کوله که مطلب یې دا دی که مونږ په دې خلکو باندې هر څومره زور ور واچو دا خلک ته پاسېدو نه دي او دا حقیقت دی چې ګورې مونږ او تاسو راپاسونه ته دې ته سوچ وکړه په 194 یونټو باندې ما پرون او بل په خپل دکان کې بلونه جمع کړي لیدلې مې دي کتلې مې دي په 194 یونټو باندې 3130 بل دی په 201 یونټ باندې 8160 یونټ دی دا رقم زه انصاف دی دا یو قسمه ډرامه ده چې ما تاسو سره لګیا ده خو ما تاسو اوچتي ګناه د خپل حق تپوس نه کوو لکه رانږدې شئ راغونډ شئ کښېنئ دې ته او د دې هغه پلار به هم دا مسله حل کوي څنګه نه حل کوي دا د بجلۍ مسله ده په دې باندې راغونډېدل پکار دي ما وتعالی په یو پیج باندې چې موږ د دې سره خبره وکړو د خپل حق تپوس ترې وکړو دا څنګه به چې نه به کوي دا کوم غونډه چې راجوړه شوې ده نو دا یوازې دلته نه نن په مردان کې په هر یو ځای کې چې کوم دی د احتجاج کال تنظیمي تاجران کړي څنګه چې زموږ ډاکټر صاحب د دې کال کړي دغه شان په ټولو علاقو کې تنظیمي تاجران والا کال کړي دي تانګېږي بنا او د دې نه پس خپل د تنظیمي تاجران صدر جناب ډاکټر زاهدان یوسفزي ته خواست کوم چې راشي استاد عمر کې د خپلو خیالات اظهار وکړي